که تاسو خپل سیکنډ موبایل خرڅوئ او ځان نوی موبایل اخلئ یا تاسو ګورئ چې کمپنیانې هر ورځ نوی نوي موبایل چې دی هغه مارکیټ ته راوکاږي دغه شانتې که تاسو اپلیکیشن وګورئ په هغې کې هم اپډیټ راځي او ستاسو اراده یي چې موږ ځان له نوی موبایل چې دی دا واخلو خو اکثر ځینې کسان نوی موبایل واخلي او هغوی د هغې زوړ موبایل نه چې دی خراب وي د څه د وجې نه خراب وي چې دې ته بار بار هینګ کېږي او قسمه قسم مسلې چې دي هغه ورته په نوي موبایل کې راځي نو دوی د موبایل په اخیستو باندې چې دی په دې باندې نه پوهېږي نو په دې ویډیو کې په دغې باندې پوه کوم چې تاسو به ځان له موبایل چې دی دا به څنګه اخلئ که تاسو سیکنډ اخلئ او که نوی اخلئ ځکه که تاسو نوی واخلئ دلته کې درسره سیکنډ او تاسو نوی واخلستو نو په هغې نوي موبایل کې چې دی تاسو ته به هم مسلې چې دی دا به راځي ځکه که تاسو وګورئ اپلیکیشن ته بار بار اپډیټ راځي او چې اپډیټ راځي نو په هغې کې نوي نوي اپشنونه چې دي دا یو ځای کېږي بل هغه اپلیکیشن چې دی هغه محفوظ کوي چې په دې باندې هیکر چې دی حمله ونه کوي هیکر کوشش دی زه به د اپلیکیشن حمله وکړم او د اپلیکیشن والله کوشش چې هغه به د اپلیکیشن باندې هیکر حمله ونه کړي نو چې هغه دغه هر سر راوکاږي نو د دې سره د هغې سایز چې دی دا هم غټېږي او هر اپلیکیشن چې دی هغه اپډیټ راوړي نو چې دغه اپلیکیشن غټېږي او ستا سره دا زوړ موبایل وي نو د دې د وجې نه بیا ستا دغه اپلیکیشن چې دی دا په موبایل کې نه چلېږي ولې چې ته دا چلی ستا سره کال وشي 2 کال وشي خو بیا د هغه اپلیکیشن سایز رو غټېږي نو بیا ستا په دې موبایل باندې چې دی هغه لوډ جوړوي د دې د وجې نه دغه موبایل چې دی هینګ کېږي ګرمي کوي بیټري چې دا زر خوري نو دغه مسلې چې دي دا تا ته د دغې د وجې نه راځي خو اکثر ځینې کسان خپل زوړ موبایل خرڅ کړي او ځانه نوی موبایل واخلي چې نوی موبایل واخلي نو په هغې کې ورته هم دغه مسلې راځي نو دا مسلې چې دي دا تاسو ته د څه د وجې نه راځي دا د دې د وجې نه راځي که تاسو کتلي لاول چې موبایل راووتلی نو په هغې کې چې دی 4 GB به دغه شانتې رې دغه دا سټوریج و بیا پکې 8 شو بیا 16 شو بیا 32 شو 32 چې دی د اوسه پورې چلېږي اوس د 32 چې دی ختم شوی اوس په 64 کې راځي خو 64 هم ډېر کم شوي دي 64 GB سټوریج چې دی دا هم ورو چې دی دا ختمېږي 128 چې دی دا اوس پاتې شوی دی نو اوس 128 چې دی دا هم په ځینو باندې چې دی دا کمي نو د دې د وجې نه دغه مشکل راځي نو چې تاسو موبایل چې دی دا چینج کوئ نو اول نمبر به خپل موبایل وګورئ چې ستاسو په موبایل کې ریم څومره دی ستاسو په موبایل کې سټوریج څومره دی ستاسو د موبایل پروسیسر به تاسو چک کوئ چې دا پروسیسر دی چې د دې نه ښه پروسیسر چې دی هغه کم یو دی هغه به وګورئ هر سره چې دی دا به د دې چک کوي نو که بیا سیکنډ حالی سیکنډ لکه اوس زموږ دا ماډل دی نو په دې پسې 2-3 ماډلې نور راوتلي دي چې نور راوتلي زموږ کوشش دا ده چې موږ پسې دا بل ماډل والو چې دا بل والو نو هغه به بیا موږ له لږ کار کوي که بیا دې وس کېږي نو د دې نه بل والا که بیا دې ښه وس کېږي نو په دې کې چې کوم نوی ماډل راغلی هغه ماډل والا نو تاله چې دی 3-4 کاله 15 کاله 6 کاله چې دی تاله به هغه موبایل چې دی دا به کار وکړي خو که دغه شانتې ته دا موبایل خرڅ کړي او ځانه نوی موبایل واخلې او هغه د دې نه کمزوری واخلې چې کمزوری واخلې نو تا ته په هغې کې قسمه قسم مسلې چې دی دا به راځي ځینې کسان دي د هغو سره خو روپۍ چې کم نوی ماډل راځي نو هغه ځانه دغه نوی ماډل چې دی هغه اخلي خو هغه د موبایل په استعمال باندې نه پوهېږي په هغې کې چې کومه ټکنالوژي د ټکنالوژي په استعمال باندې چې دی هغه نه پوهېږي خو د هغه سره روپۍ نو هغه ځانه نوی نوی موبایل چې دی هغه د نوم دپاره اخلي که ته د کار دپاره اخلې نو د کار دپاره چې دی لاول نمبر به خپل زوړ موبایل چې دی دا به ګورې چې ستا زوړ موبایل تاله کار نه کوي نو تاله نوی اخیسته چې دی دا پکار دي ځکه چې په دې باندې ډېرې زیاتې روپۍ چې دی دا خرابېږي نو دې ویډیو په مقصد باندې به تاسو پوه شئ چې تاسو به ځان نوی موبایل چې دی اخلئ که هغه سیکنډ اخلئ او که نوی اخلئ خو دا شته موبایل نه چې دی ښه به اخلئ ریم به ګورئ سټوریج به ګورئ پروسیسر به ګورئ کیمرې ته دغئ کیمره پکې ګوره دا هر سره چې دی دا والا چک کا چې دا دومره دي نو چې بل اخلي چې هغه د دې نه لږ اوچت چې دی دا واخلئ که تا دغه شانتې واخیستو یا د دې نه نوی دا لاندې واخیستو او ډبې بندې واخیستو نو تا ته په هغې کې مسلې چې دی قسمه قسم راتلی شي